ارومیټیسټي او هکل رول. ارومیټیک کمپاوند مخکې به ارومیټیک کمپاوندز بنزین او د بنزین چې کومه ډرایویټیوز دي هغې ته به ارومیټیک کمپاوندز ویل کېده. لکه مثال په طور باندې زموږ سره بنزین شو یا د بنزین چې کومه ډرایویټیوز دي، بنزین نه یو هایدروجن ریپلیس شو او ایچ فینولز، یا دغه شانتي د بنزین نه یو هایدروجن ریپلیس شو کلورین کلورو بنزین. نو بنزین او ډرایویټیو اف بنزین دې ته ارومیټیک کمپاوندز ویل کېده. اروما د دې چې کومه د لفظ دی، نو اروما مطلب دی فریګرنٹ اډر، مطلب د دې چې کومه سمیل نو هغه تیز خوشبو په شانتي و. بیا بعد کې چې دا کومه نوم دې ته پہچان د دې وشو، نو هغه پہچان د ایکسټرا سټیبلیټي په بنیاد باندې دی چې د دیو کمپاوند سټیبلیټي زیاتوي. یعنی د مخکینی ډیفینیشن مطابق هغه کمپاوند چې پای کې بنزین رنګ موجود وي نو هغه ته ارومیټیک کمپاوندز ویل کېده. لیکن د نیو سټډي نه دا مسله مخې ته راله چې داسې کمپاوندز وو چې د هغې کې بنزین رنګ نه و، لیکن بیا هم د هغې چې کومه کیمیکل بیهیویر و د هغه د بنزین په شانتي و. نو دې لپاره څه کرایټیریا ښودل پکار وو د ارومیټیسټي د ارومیټیک کمپاوندز لپاره چې کومه کمپاوندز ته موږ ارومیټیک کمپاوندز وایو، نو دغې ته ارومیټیسټي ویلی کېږي، ارومیټیک کریکټر یا ارومیټیسټي. اوس زموږ سره چې کومه ارومیټیسټي ده یا ارومیټیک کریکټر دی، نو پای کې بنیادي سیس دا دی چې کومه رنګ سټرکچر وي زموږ سره سایکلیک سټرکچر وي، دغه سایکلیک سټرکچر پلینر پکار دی. د سایکلیک سټرکچر چې کومه اټمز دی هغه sp2 هایبریډ پکار دی چې د هر یو سره ان هایبریډ پیر بیټال په پلین باندې موجود وي چې هغه ایکولی د یو بل سره پیرللی 5 مالیکولر بیټال جوړولی شي. اوس ارومیټیسټي د اسانتیا لپاره که موږ دا ایکسپلین کوو نو 3 رولز دي زموږ مخې ته. نمبر 1 خبره خو دا ده چې سټرکچر زموږ سره سایکلیک اور پلینر پکار دی. نو سایکلیک اور پلینر دا کله پاسیبل دی چې کله زموږ سره هر یو اټم د سایکل د sp2 هایبریډ وي. اوس sp2 هایبریډایزیشن کې تاسو ته معلومه ده چې کومه sp2 اوربیټال وي نو دا په یو پلین باندې موجود وي او دوی په خپل منځ کې انګل 120 وي، او چې کومه ان هایبریډ اوربیټال یې هغه د پلین ته پرپنډیکولر وي. دویم چې کومه خاصیت دی نو هغه چې کومه د ان هایبریډ پی اوربیټال دی د دې ټول سایکلیک فارم دغه ټول پی اوربیټال په خپل منځ کې پیرلل وي. او درېمه بنیادی خبره هغه د هکل رول په حواله سره ده چې کومه پای الکترون د دې جوړیږي د پی اوربیټال د مکس کېدو نه بعد دغه پای الکترون د 4n+2 رول مطابق پکار دی چې ته هکل رول ویل کېږي. n زموږ سره جنرال انټیجر دی، دی ویلیو 0 1 2 3 ایټسټرا کې دی شي. فار ایگزامپل یو ایگزامپل موږ دا راخلو د n ویلیو که موږ 0 واخلو نو 400+2 د دې نه پای الکترون راله 2 پای الکترون. نیکسٹ زموږ سره که n ویلیو موږ 1 واخلو 4 1 4+2 6 پای الکترون. هغه شانتي مزید تاسو اخیستی شئ که 2 ویلیو واخلی نو زموږ سره 10 پای الکترون راځي، که 3 ویلیو واخلی نو 14 پای الکترون راځي. نو پای الکترون زموږ سره هغه شانتي ایټسټرا که پای الکترون زموږ سره دا راتله نو دا د هکل رول مطابق الکترون دي 2 پای الکترون 6 10 اور 14. اوس موږ دې 3 کرایټیریا د ارومیټیسټي لپاره د درې ته موږ ګورو که دا 3 په کم یو کمپاوندز باندې فټ کېده نو دغه کمپاوند به زموږ سره ارومیټیک کمپاوندز وي، ادروایز دغه به زموږ سره نان ارومیټیک کمپاوندز وي. دا یو سایکلیک سټرکچر ستاسو مخې ته دی چې په دې سټرکچر کې زموږ سره 3 کاربن په سایکلیک فارم کې دي، 2 کاربن ترمنځ تاسو ته ښکاري ډبل بانډ موجود دی، او یو زموږ سره کاربونیم کاربن باندې پلس چارج دی. دا 3 زموږ سره په سایکلیک فارم کې دي. اوس که تاسو په دې 3 باندې کرایټیریا ګورئ، دا سټرکچر موږ سمپلی داسې هم لیکلی شو، دا سټرکچر موږ سمپلی په دې فارم کې هم شو کولی شو تاسو ته ښکاري. اوس که په دې کې تاسو وګورئ ایچ کاربن چې کومه موجود دی د سایکلیکي نو هر یو کاربن sp2 هایبریډایز دی. په دې باندې ما یو لیکچر مخکې ورکړی دی چې هایبریډایزیشن به تاسو څنګه پیژنئ.
نو اسانه طریقه دا چې تاسو ته اټم سره وګورئ څومره اټمونه اټیچ دي او څومره ورسره لون پیر دي. نو که په دې سټرکچر کې تاسو وګورئ هر یو کاربن دا کاربن که زه کنسیډر کړم یو ورسره هایدروجن اټیچ دی، دې طرف ته ورسره کاربن اټیچ دی، دې طرف ورسره کاربن اټیچ دی، نو مطلب 3 اټمز ورسره اټیچ دي او لون پیرز ورسره نشته. اټ مین this carbon value زموږ سره bonded atoms 3 رااله او lone pair 0. نو 3 plus 0 value 3 رااله چې value 3 راشي د hybridization ته موږ sp2 وایو. نو دا سیدې دریوانو کاربن ته تاسو وګورئ نو hybridization په دې کې زموږ سره sp. نو یو کرایټیریا خو تاسو ته پته ولګېده چې sp2 hybridization دی. دویمه کرایټیریا تاسو ته ښکاري چې دا سایکلیک فارم دی. اور دریم تاسو دا ښکاري چې sp2 hybridization کې چونکې هایبرید اربیټال پلینر وي نو دا سټرکچر مکمل طور باندې پلینر دی. اور فائنلی که مونږ 4n+2 رول مطابق وګورو نو په دې کې پای الکترون صرف یو پای باند دی، نو پای الکترون 2 دي. نو هکل رول هم اوبې کوي، دې وجې نه دا کمپاوند زموږ سره دی ایرومیټک کمپاوند. داسې که تاسو دا بل اگزامپل سره وګورئ نو په دې اگزامپل کې زموږ سره الټرنیټ ډبل بانډ موجود دي. هر یو کاربن که تاسو وګورئ نو د دریو اټمونو سره اټیچ دی، مطلب ایچ کاربن از sp2 hybridized. سټرکچر پلینر هم دی، sp2 hybridized هم دی، پلینر هم دی، سایکلیک هم دی. دا دریوانه خبرې خدا پوره کوي، لیکن چې کوم فائنل خبره ده تاسو ته هکل رول مطابق نو په دې کې پای الکترون پای باند 2 دي، یو باند کې 2 الکترون دي، نو 2 پای بانډز مین 4 پای الکترون. نو د هکل رول نه دا مخالف شو، دې وجې نه دا کمپاوند زموږ سره ایرومیټک نه دی. نو چونکې دې کې 5 الکترون د هکل رول اگینسټ دی، دې وجې نه دا کمپاوند زموږ سره ایرومیټک نه دی. بل پریکټیکلی هم دا کمپاوند ګورو چې ایرومیټک کمپاوندز خو هایلی سټیبل وي، لیکن دا کمپاوند انتهایی انسټیبل کمپاوند دی. که موږ بنزین سټرکچر ته وګورو C6H6 نو په دې کې هم زموږ سره شپږ کاربن اټم سایکلیک فارم کې موجود دي. او دې سټرکچر کې تاسو وګورئ 3 پای بانډز دي، هر یو کاربن چې دی هغه sp2 hybridized دی. پای باند دا 3 دي، نو پای باند ایچ پای باند کنټین 2 الکترون، نو 6 پای الکترون شو. دا هم د هکل رول مطابق شو. نو ټوله کرایټیریا یې پوره کړه، د دې وجې نه بنزین زموږ سره ایرومیټک دی. نو تاسو ته بنزین کې ښکاري هیبریډایزیشن sp2 هیبریډایزډ کاربن دی، سایکلیک سټرکچر دی. بل sp2 هیبریډایزیشن کې جیومیټري زموږ سره پلینر راځي اور پای الکترون 3 بانډز دي، نو 6 پای الکترون او هکل رول به کوي، نو دیس از ایرومیټک. اوسه پورې چې کوم ایگزامپلز مونږ کنسیډر کړه نو دا زموږ سره کاربوسایکلیک ایرومیټک او ټول د کاربن نه جوړو سایکلیک. اوس هیټروسایکلیک ایرومیټک چې کې د کاربن نه علاوه بل اټم هم موجود دي لکه اکسیجن، نایټروجن، سلفر وغیرہ. نو دا زموږ سره یو کمپاوند دی، پایرول دی ته ویل کېږي. اوس په دې کمپاوند کې هر یو کاربن که تاسو وګورئ ایچ کاربن د 3 اټم سره کنیکټډ دی او لون پیرو سره نشته، نو هر یو کاربن sp2 هیبریډایز دی. که نایټروجن ته تاسو راشئ دا د 3 اټم سره کنیکټډ دی او یو ور سره لون پیر دی، نو ویلیو خو د 4 راځي، لیکن بیسیک مسله دا چې دا پیر دا پیر الکترون چې دی نو دا د پای باند سره کنجوګیشن کې دی، پای باند دی بیا سنگل باند دی سیګما اور بیا پیر اپ الکترون دی. د دې وجې نه دا پیر اپ الکترون په ډی لوکلایزیشن کې انوالو دي، دا نایټروجن سره نه حسابېږي. د دې وجې نه اټمونه صرف 3 دي، لون پیر نشته، نو دا نایټروجن هم sp2 هیبریډایز دی. نو درې خبرې خو ستاسو مخې ته موجود دي، sp2 هیبریډایزیشن دی، سایکلیک سټرکچر دی اور پس sp2 هیبریډایزیشن کې جیومیټري پلینری. اوس نمبر اف پای الکترونز، نو پای الکترون زموږ سره 2 خو پای باند دي، نو 4 دغه شو اور یو د پیر اپ الکترون هم په دې ډی لوکلایزیشن کې انوالو دی، نو دا به هم کاونټ کیږي. دا زموږ سره 6 پای الکترون شو، څنګه چې بنزین کې 6 پای الکترون دي داسې پایرول کې هم زموږ سره 6 پای الکترون دي. نو چونکې د کمپاوند کرایټیریا پوره کړه نو دا زموږ سره هیټروسایکلیک ایرومیټک کمپاوند دی. داسې که تاسو د بل اگزامپل ته وګورئ نو په دې اگزامپل کې هم زموږ سره هیټروسایکلیک دی. سپدی کې تاسو وګورئ دا کاربن زموږ سره جنرالي پام سټرکچر کې موږ انویزیبل شو کو، نو کاربن ټول sp2 هیبریډایز دي، اکسیجن هم لایک نایټروجن دا sp2 هیبریډایز دي، ځکه چې دا یو پیر اپ الکترون
دا انوالو دی په ډي لوکلایزیشن کې په کنجوګیشن کې راغلی تاسو ګورئ پای بانډ سیګما بانډ او پیر اپ الکترون دا دنه کنجوګیشن کې انوالو دی باقي ور سره 2 ایټمز اٹیچ دي یو ور سره پیر دی نو 2 ایټمز پلس 1 پیر ویلیو 3 رااله دا sp2 هیبریډایز دی نو دا تقریبا ټول کرایټیریا پوره کوي sp2 هیبریډایزیشن سایکلیک فارم پلینر اور 6 پای الکترون پکې موجود دی نو دا زموږ سره هیټروسایکلیک ارومیټک کمپاوند دی هیټروسایکلیک ارومیټک نه دا بل اگزامپل دی د پایریډین په حواله سره په دې کې هم کته سو ګورئ نو هر یو کاربن sp2 هیبریډایز دی نایټروجن هم sp2 هیبریډایز دی साइक्लिक फॉर्म दे sp2 हाइब्रिडाइजेशन प्लेनर स्ट्रक्चर दे और पाई इलेक्ट्रॉन 6 दी नाइट्रोजन چې کوم پیر اپ الکترون دی چونکی دا د پای بانډ سره بالکل اډجسنټ راغلی تاسو ته په نظر باندې راځي دیو جن دا پیر اپ الکترون دنه په ډي لوکلایزیشن کې انوالو نه دی نو دا دنه صرف درې باندې انوالو دي نو 6 الکترون دي نو چونکی هاکل رول هم او به کوي د دیو جن د کمپاونډز ته هم دا هیټروسایکلیک ارومیټک کمپاوند دی